نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د دینی مدارس طلبه کرامو ته زکات ورکول شرعاً صحیح دي او کنه. ځکه اکثر بدی کې بعض طلبه د سیم وي چې هغه پخپل صاحب نصاب وي، د مالدار کورنۍ سره تعلق وي، پخپل مالدار وي، نو مالدار سړی ته خو زکات ورکول صحیح نه دي، نه ادا کیږي. نو دوی ته زکات ورکول سره زکات ادا کیږي او کنه. د دینی مدارسو طلبه کرام شب و روز د دین د زده کړه کې دی مصروف وي، دنیاوي کارونو طرف ته د دې توجه انتهایی کمی، او بدی طلباو کې اکثر طلبه هغه داسې وي چې انتهایی غریبانان وي، مستحقین زکات وي. د دې په وجه باندې فقها فرمایي چې په دې دور کې بهترین مصرف د دینی مدارس طلبه کرام دي چې دې ته د زکات ورکړي شي. ځکه همدک طلبه همدک علما دوی په سپینه جامه کې دي، انتهایی ضرورتمند وي، چاته لاس نه نیسي، چا نه غواړي، نه هغه سفید پوش خلک دي. نو بهتره دا ده چې دی په غوښتو مجبور نشي، دی ته پخپل ورکړي شي چې دی خپل تمام ضرورت د دک زکات نه پوره کړي. علامه شامل کلی دی وفي المعراج التصدق على العالم الفقير افضل من الجاهل الفقير. یو طرف ته یو جاهل انسان دی، لا علم انسان دی، د مونځ او دس پابندي نشته او فقیر دی مستحق زکات دی. بل طرف ته یو عالم دی او فقیر دی مستحق زکات دی. نو په دې صورت کې بهتر دا دی چې د عالم دین ته د طالب علم ته زکات ورکړي شي، ځکه د دنه انتهایی لوی خیر خوريږي. دا د امت د رهنمایي لپاره یو بهترین رهبر الله مقرر کړی دی. نو دې ته زکات ورکول صرف جایز نه بلکې افضل دی او بهتر دی. السلام.